تم فضل اللہ تعالیٰ کا شرم تمہارے جنگ راولی انسان راولی وضرور عافیہ اللہ نے ہمیشہ ہم سلامتی اور خیر ہوا اور پیغمبر علیہ السلام کو ایک جنگ راغے اور دشمن سره مخ په مخ شوی نو پس بطوبت بیا ټینګ ودرېږي بیا تاسو ته وکړه بیا جوانمردي بہادری او شجاعت ښکاره کړه نو دې کې قواعد د جنگ ذکر شو بیا بل خبره ورته وکړه چې چونکې دا تاسو ته کامیابی د الله په اعانت او په نصرت ملاو شوې ده لہذا سپوائل ظفار یا اموال غنیمت دا بنیادی طور د الله او د پیغمبر استحقاق دی دا به د هغوی د فرمان مطابق تقسیمیږي او بیا بل خبره ورته وکړه چې په جنگ کې کله تا دشمن هغه د پیس ټریټي د پاره تا ته اپیلو کی یو شوډ تھنک اباؤٹ دیٹ لیډر ته الله تعالی وایي د مسلمانانو جنرال ته چې ته په دې باندې سوچ وکړه نو که زمينه مساعده وي د هغوی د پیس ټریټي منلو لپاره الله تعالی فرمایي فجنح لها تم پیس ته تیار شه تم امن سلامتیا ته تیار شه او وربند ته تیار شه وتوکل علی الله اپا الله باندې اعتماد وکړه صحیح خو بل اهمه قاعده چې ما تاسو ته ذکر کړی و چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د مسلمان ریاست علاقه او تعلق د غیر مسلم ریاست سره بنیادی طور په جنگ باندې امن به عارضی غني امن به څنګه غني دا به عارضی غني ځکه امن د پرماننټو غنو نو بیا خو ته تیارې نه شې بیا ته اس پریپریشن نکې نو چې کله هم غیر مسلم ریاست ته پته ولګیدا چې د دې ریاست هیڅ تیارې نشته هغه بیا د معاهده خیال نه ساتي هغه در باندې جمع کوي در باندې څه کوي جمع نو دی وجه نه امام صلی الله علیه فرمایي چې تعلق د دې اساس او بنیاد به جنگ مین یہ نظام به هر وخت ویل پریپیر ساتي مسلمان ریاست به هر وخت ځان ویل پریپیر ساتي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه چې سورې په وس پوری هغه اسلحه به ځان سره ساتي او هغه اسلحه به تیاری ورپسې فرمایل چې خلک به نه مړې کوي ترهبون به عدو الله وعدوکم د خدای دشمن به صرف کنټرول ساتي سبکه د خدای دشمن به کنټرول ساتي ډیټرنټ وګوردا دا بس شي دا به تور ډیټرنټ ځان سره ساتي نو الله تعالی پیغمبر ته وایي چې ها د جهاد د موضوع نه غافل نه پاتې کیږي وختن فوختن به مسلمانانو ته دا خبر ورپې یادې چې دوی هر وخت الرټ وي چې کسو خو موقع پیښ شي نو چې دوی دا ډیره متشه تاسو دا خبر نه کوم خو تیار نه نو چې تیار نه یو بس اوس یو غنټه کې بټور ته خلاص شي ها یو غنټه کې خبرو سره بیا کابل کې ناشتي صحیح شو ابي او دغه غنټه کې پندار کې ناشتي صحیح شو یا ایها النبی او پیغمبر حرض المؤمنین ترغیب ورکا حرض معنی ترغیب ورکا انسپائر کا حرض المؤمنین ترغیب ورکا مومنان لا غلل قتال په جنگ کولو باندې ورته ځان تیار ساتي جان تیار ساتي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف پیغمبر علیہ السلام فرمایي او طاقتور مسلمان فرد وی او که قوم وی خو چې طاقتور وی دا الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دی په مقابله د کمزوري مسلمان کې مسلمان که فرد وی او کمزور وی که قوم وی او کمزور وی دا د خدای دومره خوښ نه دی هغه مسلمان خوښ دی چې د قوت لري د عقیدی قوت لري د عمل قوت لري د اخلاقیات قوت لري معاشرت قوی دي اخلاقیات قوی دي عملیات قوی دي ټکنالوژي قوی دي سیاست قوی دي دا د الله تعالی خوښ دی یا ایها النبی او پیغمبر حرض المؤمنین ترغیب ورکا انسپائر کا مومنان غدل قتال پا جنگ باندی این یکم ملکم 20 کویتا سنا 20 شرکسان صابرونا سٹیبل خلق 20 صرف پا عدد باندې شل نی سٹیبل خلقی سنگئی استقامت والا خلقی کویتاسو کے شرکسان استقامت والا یغلبو میتین دی بغالب رازی 200 کسانو باندے وَإِن يَكُن مِيَةٌ او کویتاسو کے شرکسان یغلبو دی بغالب رازی الفن پزرو کسانو من الذین دعاغچانا کفرو چه کفر کردے بولی بدا سکی گی یعنی دا یو مسلمان با پلسو کسانو غالب ولی رازی یو مسلمان با پلسو کسانو غالب بولی راضی ذکر چې د مسلمان نمبر اول عقیده قوی ده نمبر اول عقیده قوی ده نمبر دویم عمل صالح ده نمبر 3 کیریکٹر اسلام ده
کیریکٹر اسلام دے. نمبر 4 په خبره باندې پوهیږي چې زماره د جنگ مقصد څه دی. صرف خون خرابه کول دي؟ زما د جنگ مقصد صرف چلو چپول دي؟ زما د جنگ مقصد صرف کلاشرکو پوزه کو یکرا تختول دي؟ نه، زما د جنگ مقصد د الله د دین علم پوزه کول دي. نو الله تعالی اوس دغه فکر کافر سره نشته، یقینا باغ ډیفیټ کیږي. یغلبو الفا من الذین آدے بغالب رازی فزرو کسانو دا آچانا کفرو چو کفر کرلے بے انہم قوم زکدا کافران یو داس قوم دے لا یفقون چے دے پوئی گیا ایڈیالوجی نلری. دی پوئی گی نمانا ایڈیالوجی نلری، سفکر او نظریہ نلری، سفکر او نظریہ. او ما تاستا مسئلہ ذکر کروا کہ حضرت الامام ولی اللہ الدہلوی رحمت اللہ علیہ اگر بیان کئی چھے یو قوم غالب راځي په دشمن خپل باندې د دوه وجو. د څو وجو؟ د دوه وجو. نمبر اول چې خپل ایډیالوژي سره سنسیر وي، هر څه عقیده چې ده، هر څه نظریه چې ده هغه سره سنسیر ده. نمبر 2 دا اول. نمبر 2 د عصر او د حالاتو په تقاضا تیارې نیولې دي. نمبر اول sincerity to his ideology او نمبر 2 preparation according to circumstances. چې د عصر څخه تقاضا ده هغه تقاضا تیارې نیولې ده. نو امام ولی الله فرمایي رحمه الله کوم قوم سره چې دا دوه شی نه وي د ډیفیټ کیږي نه، چې دوه شی نه وي سره د ډیفیټ کیږي نه. کپدې کې یو ور سره نه نو سرټنلی به ډیفیټ کیږي. یعنی عقیده سره خو نظریه سره هر څه نظریه چې ده، ایډیالوژي هر څه چې ده هغه سره سنسیارټي خوشتا اخلاص خو پریپریشن نشته. صحیح نتیجه به صحیح ډیفیټ. صحیح ها تیارې شته خو سنسیارټي نشته ایډیالوژي سره، نو سره د اصله به تختی سبق څه سنسیر نه دی. چې سنسیر نه دی اصله او رایفل په خپل جنگي ګن دا په خپل جنگ نه کوي، نه ځکه یو په خپل جنگ کوي. د دې شاته سړی په کار دی او دا سړی سنسیارټي نشته بل ایډیالوژي سره. زما هدف سره دوسره پر جنگي زما هدف سره سم ایډیالوژي ده پرپز نه سره لري جنگ. نو چې کله سنسیارټي نشته نو نتیجه به دای چې اسلام او سره لري خو د تختی خبر دین کړه. اوس دا روس چې افغانستان نو تختی ده اسلام ور سره نو تو ور سره وا خو هدف معلوم نه چې زمونږ هدف سره هدف معلوم نو بل په کمیونیزم باندې اعتماد د هغه د سولجر هغه ختم شو. کمیونیزم باندې د هغه اعتماد ختم شو، هغه سنسیارټي کمیونیزم سره پاتې نشو، لہذا هغه ځان له سهار ور نکړ شو. خبر دین کړه. نو صلی الله تعالی فرمایي چې د عظمت خلق strong will people of strong will دته وای اولو العزم. صحیح ورته اولو العزم. الله تعالی وای اولو العزم مسلمانان یو د لس سره جنگي، یو د لس سره جنگي، او صاحب رخصت کمزوري خلق دا به یو د دوه سره جنگي. کمزوري خلق به یو د دوه سره جنگي. نو که په یو باندې کسان درې شو دی او تقریبا دا جرم نه دی. که په کمزوري مسلمان باندې په یو کس باندې کسان سو شو درې شو، یعنی دشمن یو په درې شو ا دیو تقریبا دا جرم نه دی. او که یو په دوه او دیو تقریبا ګناه کبیره دی. که دشمن یو په دوه او دیو تقریبا دا ګناه کبیره دی، دا میجر سین دی. الان خفف الله عنكم اس اسانی راست اللہ تعالی تاسبانے وغلما او اللہ تعالی دا مشاہدہ اکڑا ان فیکم ضعفا چی پتا سو کے ضعف و کمزوری دا فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ پس اس کوید تاسو نسل کسان صابرتن استقامت والا جماعت یغلبو مئتین دوی بغالب رازی 200 کسانو باندې نسل کسان چی پا 200 غالب رازی مانا دا یو پا دوا مانا دا چې نو مسلمان کدی کم وی میز دشمن یو په دو زیات ته در پر تخت جایز نه ده، در پر تخت دا ایکسکیوز نه ده. او که یو په دریشو نو بیا ایکسکیوز موجود دی، که یو په دریشو بیا ایکسکیوز موجود دی. اگر چې بیا هم عظمت ده چې تخت بنا تخت ځکه خو یا به کامیاب شي یا به نو که کامیاب شي نو مجاهد بشي، یا به مړ شي نو که مړ شي نو بیا هم کامیاب شي. څه شي شي شهید شي. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ أَكَوِتَاسُ كَذَرْ كَسَان
یغلبو الفین دوی بغالب راز 2000 کسانو باندې باذن الله په اذن د الله والله الله تعالی مع الصابرین دې ملګری دې دا استقامت او صبر والا کسانو. نو متاستا مسله ویلې وا چې هر لفظ صبر چې قران کې ذکر دی امام احمد بن حنبل فرمایي رحمت الله علیه چې دا صبر په معنا د استقامت دی. صبر په معنا د او امام ابو حنیفه فرمایي چې صبر او استقامت تر یو بل نه جدا جدا نه دي. هر یو بنده چې صبر پکې د کې استقامت وي او هر بنده چې استقامت پکې وي نو صبر پکې دا څه نشي کېده چې مونږ او فلانی کې صبر ډېر د خو استقامت پکې نشته چې استقامت پکې صبر کوم دی یا فلانی ډېر استقامت سره خو صبر پکې کېږي ناجیبه د استقامت سره. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې صبر او استقامت دا لازم ملزوم دي انټر کنیکټډ وي په انګریزي کې. انګریزي کې ورته څه وایي انټر کنیکټډ. ما کان لنبی اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او یا کسان قیدیان اونیو غزوہ بدر کی سورہ او یا کسان خو پکې مردار شو او یا کسان دای قیدیان ول غټ غټ سردارانو او یا کسان غټ غټ سرداران دای قیدیان نیول او صلی الله تعالی ورته چې نه دا خلم بنه جنگو د اسلام بدر د اسلام علم بنه جنگو ستاله تروسه پوری ریاست اسټابلیش شوه نه ده حکومت تر تروسه اسټابلیش شوه مستحکم شوه نه ده او دا کافران خطا یو ترد نیواله غني څه دي غني یو لقمه ترد غني چې بس خدا خدای ته چول دیو ان غلبل دي نو الله تعالی ورته د فرست امپریشن از دی لاست امپریشن لومبنه اثر تعالی هغه ورزول پکارو چې د یریدل چې بیا تا خلاف جنگ ته راوته نو تا چې د قیدیان اونیول هغه تستا مزاج باندې ته طبيعت طبعا ډیر نرم سره طبعا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو ډیر نرم سره دی چې خو چا باندې گزار نه یعنی آرمی به لیټ کولا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې په عمر په جنگ کې په چا باندې گزار نه کړي سوای یو دو ابی ابن خلف نه بس یو سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نو مثله ابی ابن خلف هغه لعین پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته بدی خبره کړي سپری اف ورډ ورته استعمال کړو او پیغمبر علیه السلام ولا مکه کې ترټ ورکړي چې ابی څه حالت بني چې زما په لاس باندې به جهنم ته رسي سو به زما په لاس به جهنم ته رسي وې ته ما سره کوم ځای جنگ کې دلته مکه کې ګرځېدې نشي زمونږ د وجه جنگ بکې وینا یو دور به تاسو راځي چې ته زما د لاس حالا کېږي د بدر موقع چراله ابی ابن خلف هغه ټلو ته تیار نه څه هغه دا پته چې پیغمبر دا ترټ راکړي دا باندې رښتیا کېږي صحیح خو ابو جهل ول ډیر تعیر وکړ عار ولا ورکو شرم ورته ودرو به غیرت سړیا تیریږي نو لاړو بیا ته کوشش کو ما تاسو ته واقع ذکر کړی و کوشش کو چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره نږدې را نشي کینن با خبر اشتکی دا خو پیغمبر پروفیسی ده او د پیغمبر علیه السلام پروفیسی ده لہذا کوشش به کو چې یکا یک د اثر اخلاص او د پیغمبر علیه السلام خوا ته راتیر شو او حضور علیه الصلوۃ والسلام دغه خپل هغه توره لاس کې نیولې و پس مکه لکه د لکړې لګولې و حضور علیہ السلام میدان جنگ کې د آرمی قیادت وکړو لیډ وکړو خپل توره به د لکړې په شان صرف پزما کې لګولې صرف کمان به ورکو چې تداسو کا خپل شاته خپل چې دا ګروپا خپل چې دا خپل صحیح کمان به کو او شوی کته چې دا خو ابن خلف خواته تیریږي بس دا څه تور راوغته او دا څه دا توري سره ولور او دا توري سر چې ورلو د سړیو چغه واره او مکه طرف ته دا خپل څه پس غلاکه نو خپل قبيله او ټرایب خلک ور پس راغله خدای قرآن کومه او شرمولو ذلیل سړیا سچل شوی دا تخت ولې میدان نه تخت خلکو سره مخ څنګه لګو ورته وی زخم مشین وی کوم د زخم دی نو زخم وکړه اسی د سرمن سره شوی غوډه و تاسو معموله کده اغزه چې ولګي سرمن لګه سره شوی وی دا زخم دی ته دینه تخت دی تعال تو ګوره د پیغمبر برګری دی علیه الصلاۃ والسلام د چا لات ماته په یو لاس جنگيږي د چا خپل کې دلته په یو خو باندې دنګونه وایو جنگيږي خو میدان نه تختی او ته هم ورته او دا زخم ګډیر معمولی صرف دا سرمن سره شوی دا خو ولکن تعلمون بضرب من دام درته معلومه چې دا گزار د چا دی ورته گزار د چا دی وې دار باندې پیغمبر گزار محمد را باندې گزار کړي صلی الله علیه وسلم وې قسم په خدای چې کوم تکلیف زما بدن ته دی دا وې ک د بدر د صحرا په ټولو وحشي زناور باندې تقسیم کې ټول بلی ونی شي ټول بلی او چې کله مردار شه پرې وته چې چا ولا لاس ورل بس بدن یې رکیږي قران کریم کې الله تعالی فرمایي الذين تتوفتهم رسل ظالمی انفسهم کوم بنده چې زما د پیغمبر په لاس قتل شي دنه زیات ظالم په انسانيت کې بل نشته ځکه پیغمبر فطری طور دومره رحم دلی چې باندې گزار نه کوي د پیغمبر فطرت بای د خپل چا باندې
گزار خو چې چا باندې گزار وکړو دغه سړی انتهایی لعین ترین سړی دی. د دې وجه نه پیغمبر په گزار وکړو، او چې پیغمبر په گزار وکړو د خدای قهر وي. نو حضور صلی الله علیه وسلم او یا کسان چې گرفتار کړ الله تعالی ورته وی دا کار خنو، دا کار شنو چې دا قیدیان دي نیولې مړ کړی بدیو څه به کړی په جنگ کې باندې مړ کړیو، او چې قیدی کړی دي نو د قیدی مړول خو جایز نه دي چې قیدی کړی دي. اوس خو ورته نشم ویل چې اوس مړ کا، ځکه دا خو بیا وار کرایم دی، دا بیا څه شي دی، دا خو بیا جنگي جریمه ده. قیدی مړول، قیدی مړول، پرزنر افوار مړول دا خو وار کرایم دی. پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی خو قیدیان کول باندې نه جنگ باندې ورسره کو چې دی باندې دباو پروت دی چې بیا آینده لپاره ستا مقابله غلې راغلي. ما کان لنبی دا مناسب نه پیغمبر لپاره ان یکون له اسرا چې وی د لپاره اسرا جنگي قیدیان، اسرا معنا قیدیان. ما کان لنبی مناسب نه پیغمبر لپاره ان یکون له اسرا چې وی د لپاره جنگي قیدیان حتا یسکن فی الارض مگر بعد دې چې دې وینه توي کی زما کې، معنا دا ده چې دې دباو قائم کی یسو کی چې خلک ویریږي چې به دې قوت سره جنگ کول، دې قوت سره جنگ ځان مړول دي، دې قوت سره جنگ کول ځان. ما تاسو ته وینسټن چرچل د برټن وزیر اعظم هغه یو ډیر عجیب خبره کړې و، سی ویلو to capture a hilltop or a seaport or an airport or a big city is not a victory, but victory means to cut off the power of your enemy to fight again. صحیح دا وکټری نه ده چې لوی خار دی ونیسو علاقه دې قبضه کړه، سی پورټ دې قبضه کړه، ایرپورټ دې قبضه کړه، سبا دا بیا هم لوس کول شي. که جنگ رواني نو چې کوم سی پورټ ته نیولې سبا یې لوس کول هم شي، کوم ایرپورټ دې نه نیولې سبا یې لوس کول هم شي، کوم سټي نه نیولې ده سبا یې لوس کول هم شي. هغه وی اکچوال وکټری دا ده چې جنگ دې شروع کړه دومره د دلایل سره جنگ وکړه چې د انیمی او د دشمن پاور ختم کړي چې آینده لپاره بیا تاسو سره جنگ ته تیار نشي، چې بیا ځان سم نه کی جنگ ته. نو پیغمبر اسلام ته الله تعالی دغه فلسفه دین کې ورشي چې جنگ شروع کول په اسلام کې ډېر شرایط غواړي. په اسلام کې جنگ شروع کول ډېر آسان کار نه دی. په اسلام کې جنگ شروع کول ډېر آسان کار نه دی، ډېر مشکل دی. خو چې کله زمينه مساعده شو خدای وایي چې اوس جایز دی، اوس ګورځي، اوس جایز دی، بلکې اوس تا وظیفه ده چې دا جنگ وکړي. نو چې کله جنگ دې شروع کو نو الله تعالی وایي چې اوس بس تر اخره پورې ورسونه. اوس د خبرې څه نهایت معلوم کا، څه معلوم کا، څه انتها ته ورسوه چې نتیجه خو مرتب شي. ما کان لنبی ان یکون له اسرا، مونږه پښتو کې ضرب المثل وي څوک چیړه ما ډېر چیړل وای خلک څنګه ول وای څوک چیړه ما، خو کچا او چیړلې کچا او چې نو یې بیا پرېږدو ما چې سود کور ته نه رسولې. صحیح ته څوک بچیړه ولې خلک ټارچر کې، خو کچا او چیړلې نو بیا ستا مجبوری ده چې ریټالیټ کې باندې. صحیح نو چې مجبورای کې د ریټالیشن شروع کو نو بیا داسې مکو چې د دروازې نه بار نه کور ته ورساو، اوس چرته ورساو، اوس کور ته ورساو چې واپس بیا را نشي. ما کان لنبی مناسب نه د پیغمبر د پاره ان یکون له اسرا چې وی د پاره جنگ قیدیان حتا یسکن فی الارض. دا هغه سمون په خانه طالبو خدای مرګ شوی که څنګه هغه سم وعلیکم السلام ما دا هغه سمون په خانه طالبو خدای مرګ شوی. ما کان لنبی مناسب نه پیغمبر د پاره دا نن د زړو طالبانو دور دی، اجي کریون زموږ زور طالب کراجی کریم ما جی کریم زموږ زور طالب خروج شو. ما کان لنبی المناسب نه پیغمبر د پاره ان یکون له اسرا چې وی د پاره جنگ قیدیان حتا یسکن فی الارض مگر بعد دې چې د وینه توي کی زما کې نو د وینه تویولو معنا چې یو hebat قائم کی چې څوک موږ ته hebat دبدبه قائم کی. تاسو دبدبه لفظ وای روب قائم کی، روب لفظونه استعمالوي چې هغه دشمن ته ویری. اوس الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته چې تا قیدیانو ورسره پاره اوس د پیسې ته خپل ریلیز کړي مړې خو ته نه انې مړول جایز دي، نه مړې او نه مړول جایز دي. نو سبا کې پیسې وته خپل په پیسو به رها کې تريدون عرض الحیات الدنیا، تاسو د دنیا اساس غم غستی دیو جره قیدیانو نیول.
تريدون غرض الدنیا آیا تاسو غواړئ سامان د دنیا په بدل قیدیانو کې والله یرید الاخره الله تعالی غواړي آخرت چې دام او آباد شي والله عزیز الحکیم الله تعالی غلبی والا او حکمت والا دی لولا کتا اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې قیدیان اونیول د قیدیان او سه خلاصم په پیسو کړل نو الله تعالی خدا خبر ادا شو کړل کار چې ناروا شوی دی الله تعالی ان ناروا نه ده خو مناسب نه ده بعضی کار وی روا خو سي کولی نه پکار بعضی کار یعنی ټول جائز کارونه خلک نه کوي کنه بعضی جائز کارونه داسي چې هغه بعضی خلکو لپاره کول خني بعضی خلکو لپاره کول خني نو پیغمبر ته الله تعالی وی دا کار دی جائز خو تاسو لپاره کول نو پکاردانه مناسبو The first impression should be the last impression as that is the last impression. دا اخیری اثر دی دا ډومبنه امپریشن څخه دا ډومبنه جنگو باید چې hebat قائم کړي خو چې دا کار دی وکړه قیدیان دی اونیول او په پیسو د اخلاص وکړل لولا کتاب من الله کچری نوې لیکل حکم د الله جانبنا د پیسو اغستو سبقا د مخکنه ثابت لمسکم رسیدل بوتا سوتا فيما فاغ مال کې اخذتم چې تاسو اغستلې دې قیدیانو نا غضب العظیم یو ډیر لوی عذاب به درکړو کدا کار ناروا وي چې پیسې مو د قیدیان نو لې غسل الله تعالی فی نفسه جائز دی لا فل دی خو کول نو پکار بعد شی لا فل وی خو موقع مناسب دی بعضی شی سي لا بعضی خبر رښتیا وي بعضی خبر خو موقع داسي کاغه او رښتیا خبره کې فتنه ته جوړيږي نو ته به شریعت حکم سره کیپ کوي بس بیا پټخلو اوس کې توای چې نه دا خبره خود کوم رښتیا دی خدای ویلي رښتیا خدای دې به قباسه سړی مړ په دې بل سړي باندې دا خبر رښتیا ده خو دې موقع باندې مناسب نه راغ سړی ورته جذباتي شوی دی صحیح خبر دین کړه نو خبره خو رښتیا ده خو سړی جذباتي دی کته دا خبره کینه په ورمنډه کې مړی نو بس التبس کې کیپ کوي دیو جل الله تعالی فرمایي الذين امنوا اتقوا الله او ایمان والو خدای نه ویریږي وقولوا قولا سديدا رښتیا خبره کوئی خود موقع او محل مناسب رښتیا خبره کوئی قول سدید دی ته وي چې خبره رښتیا وي ا د موقع محل مناسب وي نو بعضی خبره رښتیا وي خود موقع محل مناسب نه صحیح موقع محل مناسب نہیں نہ خبر ہو خدا کا خنا نثار احمد پر ریکارڈر کی ورش صحیح یہ الگ دا باہر نہ پجڑا رہا گئے سوچ لارے مڑو تین ہے جو باہر نہ پجڑا رہا گئے مور ورتے وڑے وی مور فلانی عالم وی تا وڑے والے وی आवाज غنا بلا خلق دے بس زبارو نہ ما خلق وئی وی خدای دې لاسونه مات کی تا وڑے وئی وی زر اشتیاوانه پر اشتیاوانه وئی زه سم رښتیا وام نو پر خدای دې به خو باسي پکاره تعالی انعام درکړي اپریشیټ کوي چې ته رښتیا وای پر رښتیا و دی وای هغه ورته او مور دې کته ته نم رښتیا وای نو ته به مو وای په مور کته ته نم رښتیا وای ها ته به مو وای هغه وای زما د لاس مات شي ته به بچی رښتیا وای زه به تاوام ته وای ما سره رښتیا وای ویسه مور د بابا خو یو کارو چې وفات ده ته د استرګي چاته توړې نه دې لختر اوسه باندې دې خو بس نو بعضی خبره وی رښتیا خو مناسب نشته وکي نو دی وجه الله تعالی وقولوا قولا سديدا رښتیا وای خو موقع او محل ته ګوره چې کوم ځای رښتیا ویل پکار دي خبره دین کړه نو دا لولا کتاب من الله خدای وای کدا قانون د پیسو اغستو په جنگي قیدی باندې مخکې نه ثابت نه وي نو بیا خو تاسو ناروا کړو چې ناروا مو کړو نو در باندې به عذاب راغلی او دا جنگي قیدیان دا تولیک نثار احمد چې دا او یا کسانو او چونکې لومبني جنگو لومبني جنگي قیدیان چې پیغمبر الله صلی الله علیه صلی الله علیه وسلم لومبني جنگي قیدیانو چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لا صلی الله علیه لہذا قانون ور د پاره نو چې سرسو ته پرېږدم راپور د پاره قانون سره نو پیغمبر اسلام پر ایڈوائزری کونسل لا وسته د پیغمبر اسلام دو قسمه ایڈوائزری کونسل یو جنرال یو سپیشل په جنرال کې به ټول صحابه راځم جنرال کونسل کې به ټول صحابه راځم او سپیشل کونسل کې ابو بکر عمر څوک به سپیشل ایڈوائزران د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام څوک ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنهما دا د سپیشل ایڈوائزرانو چې په ژوند ورسره په مرګ ورسره دي
په قبر اور سره دي قیامت پر چې راپاسي پیغمبر علیہ السلام وایي زما یو لاس به ابو بکر لاس کې او بل لاس به د عمر لاس کې. سب بختور خلک ته دواړه. نو پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر ته وایي ابو بکر او جی دې سره څوک دا او یا کسان چې مراوستي دي دې سره څوک. حضرت ابو بکر علیہ السلام خو طبيعتاً او فطرتاً نرم سړیو ډېر رحم دل سړیو. هغه وی چې دا څوک پر دې خو نه دي خو زمونږ ترونه دي او تر ځامن ځکه مکه والا څوک ټول دې ځانو یو قریشو وی هم اعمامک و اعمامنا و بنو اعمامنا. څوک زمونږ ترونه دي څوک پر تر اکا ځامن دي څوک ما اکاګان دي څوک ما دا اکا ځامن دي. وی چې احسان ورسره وکړي چې ځای دا ډېر راخی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عمر ستاسو خیال دی وزاغون دا اکا ځامن خدا خو طبيعت خبره. حضرت عمر خو طبيعت سختو ویجی دا هغه خلک چې د بلال د بخپو کې پړې واچو رسای به واچو لا د مکه موزنه په لارو کې به راځو. دا هغه خلک چې دا عمار روان دي ناشته به دې عمار دا په ګرمو شګو باندې ورواچو د پاسه فټیګه کې خوده. او دا چې هغه خلک ته چې زمون جرم سوچ دی موږ د مکه نه راځي. او دا چې هغه خلک ته چې تیم نه معاف کړي تعالی هم په دې سټ کې صدر اچول او چوک کړي وي. او دا چې هغه خلک ته چې زمون خلاف د دسیسې او سازشونه کړي دي او اوس راغلي دي موږ سره جنگ هم کوي. دا د معافی مستحق دي. دی به معاف کې پیغمبر اسلام ورته څوک حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زما دا روړ پکې ناست ته معنا عمر کې هم مشر پلار په ځای نه زید ابن الخطاب صحیح ویجی کستای یاره کې ظلم به الله اکبر پر خپل روړ وام چې دې زما د خدای او زما د پیغمبر مقابله ته راغلی زما سره هیڅ رشتہ نشته. دې ته وایي ایمان. دې څه وایي دا ډېر ځان کار دی. دا عمر د ایمان خبره ده. وی زما د پلار په ځای زما تربیت کړل خو چې زما د خدای زما د پیغمبر مخالف د مور سره رشتہ نشته نو کی اجازه راکې چې زه په ورمنډه کوم. صحیح. او ویجی هغه د عباس ناشته پیغمبر اسلام ته خدا د په حواله ونه چې ستاتره د په ورشه حضرت علی ته اشاره وکړه وی عباس ناشته د علی تر ده او وی عقیل ناشته د علی رور ده. عقیل ناشته د علی رور ده وی علی ته حکم وکړ چې پاره ورشي نو چې خپل باندې بسم الله وکړه دا نور بل کدا چې د مولوټه پر کټ را کټ کو. صحیح. چې ته یو درس ورکو چې اندر پر بیا زمو مقابله ته نه نشي. او دا راي صرف دا د عمر او پټولو صحابه باقی ټولو به چیرې چې مون قوس نوی دل تراغلی ویلا تر اوسه پر ریاست هم نه اسټابلیش شوی جنگ ور سره مو شو معیشه حالت هم دغه سره سیاسي حالت هم دغه سره اوس کدی موم لکل یو لوی هنګامه په دنیا کې به لوی پروپاګاندا شروع شي ځکه دې پروپاګاندا ماشين خو ډیر زیات دی. صحیح. فاکس 11 ور سره دی. صحیح. نو خو بس جوړه داسې زبردست پروپاګاندا به کې دې مو بدنام کی دنیا کې نو خبردار چې خلاص شي. یو دا ته مرو نه کفاک سلیون ور سره دی او کبلم ور سره دی کسینن ور سره دی کار ور سره ځاګور پکار دی. خبر ده کړه اوس کله دا آیت نازل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدای رحم وکړو چې عذاب راونه لګو که عذاب را لګل دی فیصله پس منظر کې لما نجا منه الا ابن الخطاب سوای د عمر نه خدای پر یو کس نو معاف کړي. سوای د عمر نه خدای یو نو معاف کړي. نو جنگي قیدیانو سره بس کیږي سوره محمد. شپږویشتمه پاره ده. پیدا مکو آیت نمبر داول نے شروع کا الذين كفروا كسان چې کافران شوی دي وصدوا عن سبيل الله امن کړي دي خلق د لارې د الله نه اضل اعمالهم دوی ضایع کړي دي عملونه خپل دوی کوم د خیر کار کوي دا غیم سری واډ نشته د عقیده برابر نه ده. نو چې عقیده برابر نه نو نیک عمل څه اجر نه. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات عمل کړي دي نیکو آمنو او ایمان راوړل بما نزل علی محمد
پاغ دین چې نازل شوی محمد رسول الله باندې او هو الحق من ربهم دغه دنیا دغه کتاب حق دے جانب درب دوینا کفر عنهم سیئاتهم الله تعالی رشولی دوینا گناہونه دوی واصلح بالهم بهتر کړی د حالت دوی بال بانا حال بهتر کړی د حالت دوی ذالک بان الذین داد دی وجه چې تاکي سرا کسان چې کفر کړي دي تبع الباطل هغه اتباع کړي د باطل او ان الذین او کسان چې ایمان راوړي اتبع الحق من ربهم د اتباع د حق کړي چې جانب درب د دوی نه راغلي دي کذالک یضرب الله دارنګ بیان الله تعالی للناس خلقتا امثال او صفاتونه دوی امثال معنا صفاتونه اس دا اصل آیت ہے آیت نمبر 3 کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ کَلَ چِ تاسو مخ په مخ شئ د کافرانو سره کوم ځای په جنگ کې کوم ځای په جنگ کې نو بلش په مونږه تفصیل ذکر کړو چې اسلام اصلا د جنگ حکم نه کوي اسلام اصلا دین د سره د امن سلامتی ده جنگ په انیویټیبل او ان اوایډبل سرکمسټانسز کې چې ناقابل اجتناب وي مونږه پښتو کې چې د پیش نه بیا پېشته نستا نو بس بیا پیشه ورته بیا تیسته مکو بیا په مخ ورځه بم وړاندې باندې زور کوا صحیح اوس هغه پیشه بسې نو دا غي لپاره مونږ دوه آیاتونه سوره بقره یو آیت د سوره نساء یو آیت د سوره حج لیکل موټو یاد دي فرق خان دوه آیاتونه د بقره هم دغه آیاتونه خو سیف الله خان انسپایر کړل صحیح ننن لګیا شیرشاه انسپایر کوي څنګه ګوره کته انسپایر شنه نو دعایتونه د بقره چې الله تعالی فرمایي قاتل الذین یقاتلونکم جنگ کوي هغه چا سره چې چا تاسو باندې جنگ امپوز کړی دی نو سبل چې در باندې جنگ امپوز کو نو ته ورته سوې چې په خیر په خیر په خیر راځي چې حلوا در باندې وخورم الله تعالی وایي چې څوک در باندې جنگ امپوز کوي ریټالیټ کوا څه کوا ریټالیټ کوا مقابله کوا بیا ډیفنس کوا خپل یو دا چې جنگ چا امپوز کړي یو وجه ده دیمه وجه وقاتلهم حتى لا تكون فتنه دسیسه کوي ستا خلاف ستا ریاست خلاف څه کوي دسیسه کوي نو چې څنګه ستا استخبارات یا مخابرات تاسو مخابرات او استخبارات وای استخبارات عرب ورته مخابرات وای نو چې استخبارات درته اطلاع درکړي یو دسیسه روانه ده داسې تیارې دشمن روان کړی دی او په داسې حالت باندې اٹیک کوي نو قبل دې چې هغه پریپریشن مکمل کړي پتا اٹیک کوي ها تو ورمنډه کړو صحیح وقاتلهم حتى لا تكون فتنه الله تعالی وایي دغه دسیسه ولا ختمه کړه دغه ولا اوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنه دا دویمه خبره او دریمه خبره الله تعالی فرمایي سوره نساء کې وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله تعالی فرمایي عجیب خبره تاسو باندې کوم سنداق پېخله چې جنگ نه کوي حالانکه کمزوري مسلمانان نارینه زنانه ماشومان چغي وي ماشومان چغي وي چې ظلم ورسره کیږي د دین په اساس باندې او هغه چغي وي ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها خدای د دې ظالم شهر نه او ظالم وطن نه مونږ خلاص کړي موږ سره دا ظلم کیږي د څه بنیاد د دین په بنیاد ته الله تعالی وایي ته دغه ماشومان چغي ناوري دغه زنانو چغي ناوري دغه نارینو چغي ناوري ایسره د جاته پر څه کیږي ذاتي جګړه نه ده جګړه د سره د دین جګړه ده الله تعالی وایي ته دغه دین منون کې نستاو سره تعلق نشته دا دریم باعث دی دا هغه لپاره کنډیشن مونږ ویلو په سورہ انفال آیت مورده یاد کنډیشن مو ویلو چې نمبر اول چې دغه مسلمانان د غیر مسلم ریاست استوګن دي دغه مسلمانان د غیر مسلم ریاست استوګن دي هغه ورته زیاتې کوي د دین په اساس که دنیوي جګړه ده په دې پوښي که دنیوي جګړه ده د اسلامي ریاست ذمہ داری خو نه ده چې د غیر مسلم ریاست د مسلمانانو مالی جګړې به ختمه اخو دنیا له ژوند تیرل خپل ټیکسونه په خپل ټیکس نه ورکړي آی آر ایس ورته صحیح او آی آر ایس والا گرفتار کړ نو بس کوي موږ به سوچ مسلمانانو سره ډېر لوی ظلم کیږي وای ولاسي کدا وای دا خیانت دی دا چیټ الګا دا خود چیټینګ کوي دې سره د اسلام سره تعلق دی اسلام دله د اجازه ورکړي دا چیټینګ وکړه صحیح نه الله تعالی وای ته دنیاي معاملې خلیو دم الون وذ دیر بزنس او که زیاته ور سره کیږي د سب بنیاد د دین په بنیاد نو بیا هم الله تعالی وای چې ته دا سټپ ان مکوا
از خود سوموټو ایکشن وای ورته سو ورته سوموټو ایکشن. الله تعالی مسلمان ریاست ته وایي چې تبه د هغه مسلمانانو لپاره سوموټو ایکشن نه اخلي. که سوموټو ایکشن دی واغستو هغه به نو ټربل کیږي، ای بس شي. ځکه غیر مسلم ریاست خو ورته وایي چې ته سټیزن زمای څه شي سټیزن زمای هغه سړی هغه ریاست پتا باندې ډیر زیات خفقېږي. دا غي وجه دا ده چې ته دا غي جاسوس یې، ته دا غي څه ته دا غي د جنسای سره دالته دلته راوي د پاره نه غي خو هایټریزن کې راولي. اوس خو لا صرف دبي او بیا به پانسی کی یا څه کی بیا پانسی ته ورو کوي چې هغه خو په دې وجه تا باندې عمر ډیر لوی احتجاج وکړي چې دا غي سپایي خبره نو دی وجه الله تعالی از خود بس سټیپن نه کې که هغه دنه ډیماند وکړي ال سټیپن وکړه. هغه مظلومان مسلمانان که هغه دنه ډیماند وکړي چې موږ سره زیاتې کیږي دین پاسات زمونږ سره هیلپ وکړي نو صلی الله تعالی وايي هیلپ هم داسې نه چې راځي ټانکونه روان کړي سوخه راځي ټانکونه روان کړي آرمی مارچ کوي زکات تا غیر مسلم ریاست مسلمانان سره زیاتې کوي الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق. الله تعالی فرمایي کدا غیر مسلم ریاست سره د سفارتي تعلقاتي دا معاملې او په سفارتي تعلقاتو حل کړي په سوال کې په سفارتي تعلقاتو به حل کړي کدی سره د فورم شریک دي سره د ورسره یو شریک فورم دی ورته شته د آسیان تنظیم یا بل تنظیم یا بل تنظیم یا یو ان او الله تعالی فرمایي هغه ته وړي دا مسله دا بس کې دا هغه ته لارې ورته هغه فورم باندې به دا مسله وچته صحیح چې کوم مشترکه فورم کې تم ناشته او دا غیر مسلم ریاست هم ناشتي. ما تاسو ته مثال درکړم چې د کشمیر مسله ده نو پاکستان څو کی یا گجرات کې مسلمان سره زیاتې کیږي اوس پاکستان روزانه رواني ټانکونه روان کړي چې راځي البته بیا گجرات کې مسلمانان سره زیاتې کیږي هندوانو په بیا راځي دی او حکومت هم دینوانو مرګره ده فلانه دا خو بیا یو ډېر تباہي وي نه بس صرف پاکستان رومبه خو سفارتي تعلقات استعمالي نو څو کی سفیر راوغړي د انډیا سفیر هغه راوغړي وزارت خارجه ته ناغه ته یو احتیاجي مراسله ورکړي سوال ورکړي the protest مراسله ورته ورکړي this is a matter of grave concern for Pakistani government and people as well چې دا پاکستان د حکومت او د پاکستان د عوامو لپاره یو ډېر د تشویش باعث چې ګجرات کې مسلمانان سره کوم ظلم کیږي د دین په اساس باندې کیږي صحیح and we have all the right to take it to international forum صحیح چې دا شی کنټرول کړي کله موږ به دا مسله چرته وړو انټرنیشنل فورم ته وړو یو نو ته وړو یو ته وړو بل ته وړو ان مين اخلاقی طور په تاسو فایټ وکړل سره خبر نو دی وجه الله تعالی تعالی نو تویل الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق کدا غیر مسلم ریاست سره سفارتي تعلقات وی یا د کامن فورم ور سره نو جنگ ته باندې پرمخ کیږي هغه فورم ته وړي خبره چرته وړي هغه نو بیا الله تعالی ورپسې وي چې الا تفعلوه تكن فتنه فی الارض وفساد کبیر کدا اصول فالو نه کې په دنیا کې بچرته امن ران شي هر وخت به جنگي یو لوی فتنه به یو لوی فساد کبیر به ډیس آرډر او مسکی په دنیا کې رواني خبر ذهن کې رااله او سلورم باعث د جنگ چې جنگ پکې ان ایویټیبل او ان اوایډبل وي هغه د سوره حج آیت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. الله تعالی فرمایي هغه مسلمانان لما اجازه ورکړه دي چې چا سره زیاتې شوی چې د جنگو کی د دې ریټالیټ دغه څو کی د دې ریټالیشن کی بانهم ظلموا ځکه دې سره زیاتې شوی دي څه زیاتې الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق دې د خپل وطن نه د کورونا د پراپرټي او جایداد نه راځي شوی دي په زور باندې نو چې راځي شوی دي د دې ریټالیشن کی ټو ریکیپچر دیئر پراپرټي چې خپل پراپرټي واپس والی چې خپل کور او وطن نو بس دغه سلور بواعث دي او ما تاسو ته مشترک او کامن شی راوښته چې جنگ د کفر په اساس نه کیږي کافر سره جنگ د ظلم په اساس کیږي ظالم سره یعنی دا سلور څه په دې کې کامن نقطه سره ظلم نه کفر نه دی ظلم نه کفر نه دی دا نه چې کافر سره جنگ کوه نه الله تعالی ظالم سره جنگ کوه جنگ چا سره کوه نو بعض اوقات دغه ظالم کی مسلمان کلمو وای منځونه هم کوي او بغاوت کوي د اسلامي ریاست نه نو شریعت بیا سوې حکومت ته څه کوي ورسره اصلاح ور پسې ور واخلا وی وها دا وسلطان کافر کو نه دي منځونه هم کوي الکه د اسلامي ریاست ته باغیان شي دي نو پته ولګیدا چې د جنگ بنیاد کفر نه دی د جنگ بنیاد څه دی ظلم دی د ظلم نه خپل ځان ډیپند کې او ځان نه ډیپند کې نو تباہ بشي صحیح نو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَلَجْتَاسُ مَخْبَمَخْشِي دا کسانو سره چې کفر کړی میدان کې فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضْرِبُوا رِقَابَهُمْ نو څه به کوي موږ پښتو کې وایو وای په جنگ کې ګوړې نه ویشل کیږي تاسو ګوړه وایو په جنگ کې ګوړې نه ویشل کیږي څه کیږي
بس توري چلےږي سټ وها. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ تر دې پورې چې تاسو وینه وبیوله. اذا أثخنتموهم اسخان معنا وینه بيول. نو وینه بيول څه خلک مړ شو څه زخمیان شو. ضروري نه چې ټول خلک مړ کړل، خو سره کړل زخمیان دي کړل. حتی اذا اسخنتموهم تر دې پورې چې تاسو وینه وبیوله، روب او دبدبا او هیبت مقایم کو. نو چې هغه ویریدل چې دشمن دی او یریدو، نو صلی الله تعالی فرمای اوس چې او یریدل او تا ته پته راځي ټول اوس دی یری لرزيږي. نو فشد الوثاق، اوس کوم جنگي ته جانو نشه. دا څنګه چې بس جنگ لړلې او کې جنگ شروع کړ. نه جنگ سره ورته سره به کې جنگ شروع کړي. لومبه کوی باندې hebat راواله چې هغه خدای او یریږي. نو چې او یریږي نو بیا یو ټرک کې شو. فشد الوثاق، نو بیا مضبوط وتړ. اوس یو دې تړل جنگي قیدیان دي جوړ کړ. نو سبا کې جنگي قیدیان سره جنگي قیدیان سره وسکه شرعاً د جنگي قیدی هلاکول ناروا دي. اللہ تعالیٰ فرمائی چې فَإِمَّا مَنْ لَمْ بَعْدُ، یاد دین بعد احسان دے جنگی قیدیانو سرا، او وَإِمَّا فِدَالْ، یا بدلکے سشے اقستل دی جنگی قیدیانو. خدا کلا کہ جنگی قیدی مفت خلاصے بطور احسان، مفت خلاصے بطور احسان، یا پا بدل سشے کے خلاصے او کلا بے خلاصے حتی تزال حرب اوزارها، د اوربند او د سیس فائر نباد کہ جنگ لا شروع دے جنگی قیدیان دے خلاص رخوئی بیا اصلا راغلی بیا را دی قیدیان دا ای کوئی لستا پا جیل کی سمودا سگڑان چرگان خوردی اس بخط تکل شوی. اللہ تعالیٰ فرمائی دا نظام تا سار بکر نا ترغیب قیدیان ساتھی سو پوری جنگ بند شوی ندے. نو دا جنگ بندے دونا بعد دا ڈیپینڈ کئی چی اخلاصے نسنی اخلاصے مفت یوا کنسا شیف اخلی. نو پیغمبر علیہ السلام دوال تولی کے نصار احمد چلی جنگی قیدیانو قتل دا جائز نہ رہے ټول امامانو په نسبت باندې. حجاج ابن یوسف نامه کو موریدل ظالم حکمرانو د بنی امیہ هغه یو جنگی قیدی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته پیش کړ. عبد الله ابن عمر ډېر لوی فقيه او لوی صحابي دی، حضرت عمر زوی دی. هغه ته یو جنگی قیدی پیش کړ دې مړ کا. ابن عمر انکار وکړ. هغه صرف ځان لپاره یو پروف پیدا کول غوښتل چې نه ابن عمر جنگی قیدی قبول کړی دی او قتل کړی دی. نو بس حجاج ابن یوسف خو مزاج دا چې خلک مواخه بیا شروع کوله وکړه دا یو مړ کی نو د نور تفضیل اصلاح کړل بیا. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه ناروا دي، شرعاً دا جائز نه دي. هم میدان جنگ کې به مړوي نو مړ دی چې جنگی قیدی نه کنه به پروټیکشن وشو. حال بتا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې څه جنگی قیدیان داسې چې پیغمبر علیہ السلام دا غي د قتلولو حکم کړو. خو هغه اس پرزنر اف وار نه از وار کریمینل ایسه کړو وار کریمینل وغه لکه عقبه ابن ابي معيط د بدر قیدیانو کې دغه یو سره چې پیغمبر علیہ السلام هلاک کړ. حضرت علی ته وی دی په دبار دا کار خلاص کړ ځکه دا وار کریمینل دی. تاسو شه وار کریمینل دی. د وحد قیدیانو کې ابو عزا پیغمبر علیہ السلام دا وار کریمینل دی، دا بهر کا. د خیبر په قیدیانو کې کنانا يهوديان لوی سردارو ډېر لوی کریمینل سره و. وې د بد عهدی کړی دا څه کړی دي د بد عهدی کړی دا ډېر لوی کرایم دی. د فتح مکې په موقع پیغمبر علیہ السلام د لسو کسانو دا غي د قتلولو پروانه جاری کړې و. نور په ټول عمومي عفو ورکړه، ټول اهل مکه له سره عمومي عفو ورکړه. حالانکه مکه والا پیغمبر علیہ السلام سره فکر د پیغمبر علیہ السلام صحابه سره فکر یا سبحان الله. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ به خو کې وسای واجوله پدا کانو باندې به کښو دا غریب بل ټول سرمن رېژنه. حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ په ګرم شګو به واجو نه پاسه ټیګه و پکې خو. خو پیغمبر اسلام چې کله دغه مکې ته ورننه وته
نو حضور علیہ السلام حضرت بلال ته وی او اعلان وکړه ځکه خلک ډېر په هیبت چې نن خو زموږ خیر نشته، نن زموږ خیر نشته. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف د شلو نه زیات غټ جنگونه کړي مکی والا سره، د شلو نه زیات غټ جنگونه کړي، هر واره اٹیک مکی والا کړو. نو داسې خلکو باندې چې وس راشي سړی کوی چې څه علم ورسره وکړه چې سر چپه مې کړی. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وردن نشه خلکو باندې هیبت راغی، ټول داسې منډې والے لکه دا میج او لیم چې تختی د لیونه هیبت پر راغی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زره پوش څه شو زره پوش ټول بدن په آیرن کوټ کې پټو او سر باندې یو تور پټکي مبارکي خو دې هغه باندې د پاسه خود پروت، تاسو خود وایو د پاسه خود پروت پټکي د پاسه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام په خپل اوشه باندې ناشته. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د اوشه رساني ولې و ته حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوشه حضرت بلال رضی الله تعالی په لاس کې رسای و. پیغمبر علیہ السلام چې خلکو ته ګل دا غریبان خو ډېر په بد حالت دي، سړیو منډي وای، خزیو منډي وای، ماشومان منډي وای، بزرګونو خلک یو خوا تختی بل خوا تختی. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره فوج سوره لزرا سوره لزرا ویل ایک فوج په مکه ورننه وکړه. ها نه خو چې خدای اوس تخدو کوم خوا د تیختم صلات نشته. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی بلال اور تیجی واذن فی الناس من دخل بیت الله فهو آمن. یو आवाज وکړه چې چا بیت الله جوار ته او همسایګۍ ته ځان رسوله محفوظ دی. خو چې حضرت بلال رضی الله تعالی دا جمله ویله خلکو ټول ویله بیت الله ته تختی صحیح. خو چې بیت الله د ساحې ته وردن نشوي بس شوي محفوظ شوي. خو بیا په د هیبت وخت کې سړی ته لارو نه درځي ما اړه صحیح سړی را کور لارو خطا شي کنه څنګه شیرشاه شیرشاه د چیس په ځای راز کو واخلي بیا ځکه هیبت کې خو سړی سنس کار نه کوي. نو بیا هم خلک ګډ وډو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تخپل تر حضرت عباس راغی رضی الله تعالی عنہ. سو حضرت عباس سلام ورته السلام علیکم. حضور علیه الصلاۃ والسلام وعلیکم السلام یا عمه اکا څنګه وې اوس بل بوډا ور سره حضرت ابو سفیان. سو حضرت ابو سفیان د مکی چیف دی، د پیغمبر خلاف د ټولو جنگونو قیادت هغه کړی دی، سر جنرال دی لچا د مکی والو لوی درسکیز دی. د پیغمبر اسلام په جنگ کې مقابله کې باندې شه دی ولاړو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ. د پیغمبر اسلام پر دیو نه دی صحیح دی خو سره دی بل څه خو سره دی. ذکر هغه حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها پیغمبر اسلام بیبی دا زمونږه مور ده، حضرت معاویه خور ده رضی الله تعالی ام حبیبه. د پیغمبر اسلام خسر دی صحیح. خو په جنگ کې مقابله کې لوی درسکیز باندې ورته ولاړو صحیح. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ابو سفیان او جی ویرا چې د بوزم هغه ورته چې حضرت عباس یارو دوست دی ورته یې ما ته ډیره خطر ده، ما خو چې څنګه ویني زما په خپل پسترګو کې بیره تا د اوښ کو په ځای باندې ویني راشي صبر راشي د اوښ کو په ځای باندې په پسترګو راته ویني راشي او زما په خیال بل چاته نو وانه نه کی په خپل براله په مرای کې نشي تا خو. پیغمبر حضرت عباس ورته وی ابو سفیان ته د خپل زوم پیژنې نه چې دا څومره پاک باز سره دی ته دې پیژنې نه تر چې نن د کردار وګوره. حضرت عباس سلام وکړ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله او دا الله پیغمبره هذا عمک ستا کا دې پیژند اکه ازګه بنی امیہ ده سره د بنی امیہ چیف ته پیغمبر اسلام بنو هاشم له تر ځانن دي تربران دي نو ورته اکا دې او دې پیژند هغه ورته او مرحبا بعمنا ابا سفیان صحیح اکا تخیر ستر مشي څنګه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وښه نه راکوشه ورته اکا څنګه طبیعت دې خده ټیک ټاکه صحت څنګه ده فلان فلان. حضرت عباس رضی الله تعالی ابو سفیان ته ګوري. ابو سفیان ورته عباس واقعي دا زما او ستا وراره دا ډېر لوی سړی دی، دا ډېر لوی کردار او ډېر لوی اخلاق مالک دی. کنه کداغه سه حالت ما باندې راغله ازما وسوي نو ما په لاسو کې سایس کړه پیدا ستا او زما وراره دا ډېر لوی سړی دی. دی واقعي د خدای پیغمبر دی، لوی مقام ورکړی دی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خو چیف اف مکه دی څه شه دی دی خو چیف اف مکه دی او دا سردار سره چې وی نو د په پرستیج او په عزت باندې ډېر خوشحالي دي کنه خوشحالي دي
لکه چې مونږ وو کنه چې سناتور سے د تمخ کې کوڅه تراولې خوشالي کنه خوشالي ټول قبيله هم خوشاله شي چې سناتور سے یا د منبر سے یا د ملک سے دا غي ډېر احترام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عباس وي ویجدا چیف اف مکه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته عارف وو ما ته پته ده چیف اف مکه د مکه سردار دی د مکه بادشاہ دی حضور صلی الله علیه وسلم ورته لوی مقام ورکړ حضرت بلال ته یو आवाज وکا من دخل دار ابي سفيان فهو امن سوچ د ابو سفیان کیسر ته ورسېدل هغه محفوظ دی ته مونږه هیڅ نه وایو اوس دا څومره لوی مقام دی حضرت عباس حضرت ابو سفیان ته ګوري وی تا سره خو یوازې رضان فکرو ستا په کیسر کې لږ زره خلک راځي سور راځي لږ زره خلک پکې راځي لږ زره خلک کستا کیسر ته ورته شي پیغمبر وای د ابو سفیان د وجه غو معاف کی حضرت ابو سفیان بیا وی زکه زوایم عباس چې دا واقعي د خدای پیغمبر دی دا ډېر لوی سره دی دا ډېر لوی شخصیت دی خدای ډېر لوی مقام ورکړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخکې روان دی بیا و شبان دی د حضور علیہ السلام د اکال ور ده د حضرت علی خور ده سو ام هانه رضی الله تعالی عنها ام هانه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر لوی خدمت کړې حضور علیہ السلام چې معراج ته نه چارو کور نه تل د ام هانه د کور نه ځکه په خپل کور کې خاصه کمره پیغمبر ته تیار کړې ده صلی الله علیه وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام د آرام لپاره هغه کمرې ته ورته د خپل اکاد لور د حضرت علی رضی الله تعالی د خور کور ته اوس د حضرت ام هانه رضی الله تعالی عنها د دې مکه معظمه کې کوم کور چې نو په دغه کور کې د خپل خسرګنۍ څخه کسانو له پناه ورکړي و هغه مسلمانان نو چې تقریبا نو دې ورته راځي نو چې خپل کور حضرت علی ته پته ولګیدا چې زما د خور خپل خسرګنۍ کافرانو لسه کړی دا پناه ورکړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کیس سره هغه هغه ټول راوغسته او په دروازه ورمنډ کړه حضرت ام هانه ورته مخکې شو وی ما پناه ورکړی دا حضرت علی ورته ته زما خورې ته ما ته معلومه ډېر د لوی مقام مالک ډېر نیک مسلمان دی خدا د مر الله دشمنان دي دا پیغمبر دشمن دي چې موږ لکم ټف ټایم راکړل دي اته تمارو زدا وړو زه پرېدم نه حضرت ام هانه رضی الله تعالی عنها ورته ګوره زما ورو دور انتظار وکړه پیغمبر سره خبر وکړه صلی الله علیه وسلم بدل ته ودرېګا قدم مناقل حضرت علی مدري پیغمبر اسلام چې تاسو راته اې چې راورسېد حضرت ام هانه ورته السلام علیکم اخویا ورور کزنه دي و اورورا السلام علیکم ودا الله پیغمبر السلام علیکم اور وعلیکم السلام یا ام هانه اکالو څنګه طبیعت خره ویجی فلانه او فلانه زما ان لازم فلانه او فلانه زما سرګنای ده زما لیورونه وای ورته تاسو ورته لیورونه و زما لیورونه دي ما ولا پناه ور کړی دا ضرور می تور راغسته دی وای زمړوم ضرور می تور راغسته دی وای زی وښنم پیغمبر اسلام حضرت بلال ته یو اعلان وکړ چې صرف دغه دعا یا درې نه چې د کور کې دن ندي من دخل بیت ام هانه فهو امن چا چې د ام هانه کور کې پناه واغسته دی بچ دی نو څخل کول ته ورمنډ کړو دن نشيږي د دیوال نه ځان دا ذکر پیغمبر اسلام مقصد خلق مړول نو خلق بچ کول خلق مړول مقصد نو سو خلق بچ کول مقصدو خلق ورمنډ کړه حضور صلی الله علیه وسلم چلک سات وړاندې لاړو حضرت بلال ته اوس یو عمومي اعلان وکړ من اغلق عليه باب داره فهو امن چا چې ځان پسې د خپل کور دروازه بند کړه کونډه نه راچولې بس د دروازه بند کړه نو دروازه ور پسې مکولاوي نو بس خلکو خپل کورونو څور منډه کړه دروازې ځان پسې بند کړې حضور اسلام حضرت بلال ته اخا دې خمو ګوره مرګرو ته وا اخا دې خمو ګوره بیت الله تعالی ورسول ځکه حضور صلی الله علیه وسلم چې ان وانټډ انسیډنټ نشي لہذا حضور صلی الله علیه وسلم بیت الله ته ورسېد حضرت بلال ته ورسېد چت توخیله اذان وکړه حضرت بلال چت بیت الله ته وخته او اذان وکړه صحیح دا اذان معنا هغه وخت موږ کول نو خلکو ته اطلاع ورکول چې راځم شي خلکو ته اطلاع ورکول چې راځم شي ټول خلک راځم شو د مکی والا ټول ناس پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسه یو بیان ورته وکړ وې تاسو هغه خلک چې مالا مو ډېر ټف ټایم راکړه ما ته دروغجن وې ما ته جادوګر وې ما ته مجنون وې ما ته لیونی وې ما ته یعنی یو خبره تاسو پرې خو نه ده بیا مو زما مرګري په دلارو کوڅو کې کشول په سروټ کو مو اچول حضرت سمیہ هغه په میز دی مکله غریبه حضرت یاسر بوډا سره هغه په میز دوه ځای کړ مونږ هم پرې نه خو دې دا نه اوستو صرف امو نه اوستو همیشه زمون خلاف کانسپیریسی او د سیسیو کړي چې د ریاست ختم شي په مونږ باندې 100 واره اٹیکونه وکړل جنگونه مورا سره وکړل زمو زخمی کړم صحیح او دا ټول چې وین دا ټول دغه څه ناس پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخر کې ورته وې په فماذا تظنون نبی استاد څخه له زبسکو نو ټول خلق سره چت کو ابن صالح واخو ابن صالح
ته زمون ډېر خشته وره او زمون ډېر خشته وراره ته د دومره لوی اخلاقو مالک چې مونږ تا نه سوای د احسان نه بل څه توقع نه لرو. پیغمبر علیہ السلام ورته اذهبوا فانتم متقوا الله ایدا رسول الله دې اچا تاسو نه وای خلصو کسان نمونه واغسته چې فلانه 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 دا وانټډ دي یکه درې خدای وي وو پکې سړیو وې دا خلک سړي دا وانټډ دي دا وانټډ تا دا معافي انکلود نه ده ام ان اس ټي هغه ته انکلود نه ده نو ټول معافي خو دا لس کسان هغه ته انکلود نه ده اوس هغه لس کسانو کې د ابو جهل دی او عکرمه رضی الله تعالی عنہ بیا صحابي ده دا خدای قرآن ایمان راوړ ورته وی چې زما خاون خو وانټډ دی زما خاون وانټډ دی هغه ته څنګه دا وانټډ خبره ورته پیښتې دي تخدیدله ورته ته پته چرته بتلې به زما ته خیال دی به یمن ته ځان رسي چرته بسي یمن تور بوره خو نشته ده خو چرته بسي نو یمن ته به ځان رسي نه زما په خیال هغه پورت تر رسیدلې جدي ته به ځان رسولې او شپ په اغسته عجیب یمن ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ته ګور وانټډ یقینا ده خو کده اوسم سرندر شي او کلمه وای او دین قبول کی بس دا پروټیکټډ ده هغه وی چې ورته دا خبر ورکم پیغمبر اسلام وای یقینا ورته دا خبر ورکم ورشه ورپسې هغه وی چې ممکن ده زما خبر باندې اعتماد ونه کې ځکه دا ورته پته زه مسلمان شوم نو چرته دای ذهن کې چې دا زما خلاف د سیسه کړی ده ما بوزي ولا چې حلال دي بوزي ولا چې الله پیغمبر اسلام والسلام خپل پټکي مبارک سره راوغست ودا واخلا به تور ضمانت او سکیورټي ورته دا وخایا چې دا پټکي په پیژنې دا چا ده دا لنګوټه چا ده در پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا مال راکړي به تور شوټي په ما کو به اعتماد نه کوي خو دې پټکي ولا باندې خو اعتماد شو خیانت نه کوي هغه دنیا ورانه دي چې خپل خبره مخالفت پاتان نه کوي. حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ هغه وخت په شپ کې سو چې دا بیبي راوړه سره ریپورت تا ورته اکرمه ایو سدي وتر دا کنه چې واپس ته بوزم وینا ما خو علی زوان ته نه ورته نه دا لنګوټه پیژنې دا خود محمد صلی الله علیه وسلم ودای به تور شوټی ما ترا کړی تعالی د موافقه اعلان کړی دی کته سرندر شي واپس راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وی دې چې کله ناشتي نو د ابو جهل بد بم نه وای ځکه پلار دی چې دې کله ناشتي ها د دې پلار به چرته بد ذکر نه کوي ځکه ممکن ده د اشتعال کې راشي یعنی خامخا یو سړی ذلیل کول خو نه دی پکار. پیغمبر اسلام عالی اخلاق دا چې ابو جهل خو زما ډېر لوی دشمنو خدای زیه مسلمان شوی دی مونږ سره ناشتي د موجوده کې وکړه د ابو جهل بده تذکرہ نه کوي هغه باندې ډیسکس کوي نه یو په دغه لسو کسانو کې بل عاقبت صرف درې کسانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مړکل باقي وو کسان هغه موافق هغه درې چې مړکل هغه درې هغه هم چې مړکل هغه په کرایم نه دی مړکړي یعنی وار کرایم باندې هغه اصلیت کې هغه په بلډ کې انوالو سکین والو قتل کړو او چې قتل کړو درې دیونه علاوه یو کس هغه اسود داغه نامه ده چې پیغمبر اسلام لور حضرت زینب شهیده کړې و ذکر هغه وانټډ کسانو چې څنګه قتل کړي دي خو هغه پیغمبر اسلام والسلام پر روان دي او یو سپینه جنډه وشته کړي صحیح سرندر کیږي پیغمبر اسلام ورته راځي حالانکه وانټډ قاتل مو د پیغمبر دلور او پیغمبر ویلی مو چې دی راولي دی بمړو ځکه د ظلم کوي د زمانول بلا وجه قتل کړي شهید کړي چې کله هغه سپینه جنډه وشته کړي دا پیغمبر اسلام والسلام ورته کین نو کینو روایت نغوی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اهلا بک ځا خلاص نو بس اخیری کې دغه درې کسان ذکر هغه چې څوک قتل کړیو دغه وارثانو نه معاف کړ پیغمبر علیه السلام یې ډیماند وکړ چې کدی مسلمانان شي نو تاسو خو هغه ډور غریبانو ته تکلیف کړو ای نه کدی مسلمانان نشي کدا جنت ته لاړ شي صحیح خدای دومره ظلم کړی دی چې موږ غواړو چې دغه قصاص راغلی شي نو تفصیل به ان شاء الله جابر وذ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد واله وصحبه اجمعين اللهم ربنا الحمد بالقران العظيم اللهم ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاه الله تعالى عليه وعلى النهار والله خير الحافظ والله ارحم الراحمين.